امام رازی رحمت الله علیه د مضامین قرآن په حواله باندې خبره کړې ده چې په قرآن کریم کې الوهیت ذکر دی، ربوبیت ذکر دی، برکت ذکر دی او قیامت ذکر دی. الفاظ بیا دي، رایم او ردم یو دی. الوهیت ذکر دی، ربوبیت ذکر دی، برکت ذکر دی او قیامت ذکر دی. او فرمایي چې دا څلور واړه شیونه دا په سوره فاتحه کې اجمالاً ذکر دی او قرآن بیا د دې تفصیل دی. نو الوهیت ذکر دی الحمدللہ کې، ربوبیت ذکر دی په رب العالمین کې، برکت ذکر دی په ایاک نستعین کې، او قیامت ذکر دی په مالک یوم الدین کې. او بیا دا قرآن کریم امام رازی دا څلور حصو ته تقسیم کړی دی چې د ابتدا نه واخلې تر انتها د سوره مائده پورې په دې کې الوهیت ذکر دی، او بیا د سورة الانعام نه والې د سوره الاسراء تر آخر پورې په دې کې ربوبیت ذکر دی، او بیا د سوره الکهف نه والې سوره سبا نه وړاندې کوم سورت ختمیږي؟ سوره فاطر. فاطر خو سبا نه وروسته دی که مخکې دی؟ سوره احزاب ختمیږي. نو په دې کې ذکر دی برکت، او د سوره سبا نه تر آخر د قرآن پورې بیا قیامت ذکر کیږي. امام فرمایي چې دا څلور واړه حصې د قرآن مصدر دی په الحمدلله باندې. اول الحمدلله فاتحه کې دی، دویم الحمدلله سوره انعام کې دی، دریم په سوره الکهف کې دی، څلورم په سوره سبا کې دی. دغسې ده وایي او دغسې ده او بادشاه بهر تقدیر. نو اوس امام رازی رحمت الله علیه فرمایي چې بیا د آخرنۍ حصه چې کوم د سبا نه شروع کیږي نو یو الحمدلله په سوره سبا کې ویلې دی، او دویم الحمدلله فاطر کې ویلې. وړاندنو دریو کې دا کار نه دی کړی، خو په وروستنۍ حصه کې دوه ځله الحمدلله ویلې دی. ځکه هلته امام رازی رحمت الله علیه فرمایي چې هلته مسلې دوه ذکر کیږي تر آخر د قرآن پورې سوره سبا نه. یو قیامت ذکر کیږي او دویم ورسره تزهید من الدنیا ذکر کیږي. قیامت ذکر کیږي او دویم تزهید من الدنیا چې ګوره پیسو ته به ځان نه وقف کې. صحیح پیسې خو د ضرورت دپاره لکه باتروم، نو باتروم مقصد دی که ضرورت دی؟ دا ضرورت دی، مقصد خو کور دی. صحیح. خو زمونږ آی کیو بدل شوی دی. څه شی؟ آی کیو دی ته وایي انټرنل کوټینټ. نو انټرنل کوټینټ زمونږ در هغه الیمنټ چې دی هغه الیمنټ ګډوډ شوی دی. نو د دې وجې ټول خلک که څوک دکانداران دی او که تاجر دی او که سیاسیان دی او معذرت سره که مولوي صاحبان دی او که پیران دی، نو د ټولو هغه آی کیو بدل شوی دی. هر قدم د پیسې دپاره اخیستی شي، هر فکر او سوچ د پیسې دپاره دی. الا من رحم ربک انه لا عاصم اليوم من امر الله. دا بالکل دا فتنه داسې لکه طوفان نوح، او طوفان نوح نه بچ بچا صرف الا من رحم ربک باندې کېدی شو. الله تعالی د مونږ دغه رحم مستحق کی. بس ستاسو پیسې خوښي نو امین داسې کمزورې غوندې مو وي چې هسې نه چې بیا نه راځي، بیا به هم راځي. څه وایي؟ رسول پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي ته دې له لته ورکړه نو تاتیک وهي راغمه. دا دنیا به تا ته راځي داسې پوزه به درته راښکي چې ما واخله. مولانا قاسم صاحب نانوتوي رحمت الله علیه سید الطائفه چې کله په دارالعلوم دیوبند کې د ماهانه تنخواه مقرره 4 روپۍ د میاشت دی. څومره؟ 4 روپۍ د میاشت دی. نو هغه وخت ورته د حکومت طرف نه آفر وشو چې که ته حکومت سره کار وکړې نو موږ به تاله 300 روپۍ د میاشتې درکوو. او یو سړی ورته رالیږلو نو هغه له 300 روپۍ ورکړې وې دا هسې هدیه ده. حضرت نانوتي صاحب رحمت الله علیه انکار وکړي زه هدیې نه اخلم. نو هغه ورته وی جي تاسو یې واخلئ چې غریبانانو باندې تقسیم کوي.
نه هغه ورته وویې د اموالو په تقسیم کې وکالت اله پکار دی سړی په خپله مفلوج وي نو ته خو مفلوج نه چې خیرات کې نو په خپله یې وکړه نو په خپله یې ورکړه دا خو مقصد دا و چې دا مولانا عطوي صاحب نن سودا وکړو نو هغه سړی چې وته دا هغه زمانه وه چې په 10-12 روپۍ باندې یو توله سره کېدل نو هغه چې وته نو هغه پیسې د حضرت مولانا عطوي صاحب رحمت الله علیه پڼو کې کېښودې نو مولانا عطوي صاحب رحمت الله علیه چې مسجد نه راوته پڼه کې خپور کوله خو دننه ډکه وه پکې پیسې پرتې وې هغه وایي چې خدای دا څه ننوتي دي نو دا یې پڼه اوچته کړه نو چې هغې وسټنډل نه پیسې ته را پرېوتې نو پوه شئ دا خو هغه سړي ایښي دي نو بیا هم وله لاس ورنړو ورسره طالبانو یې دا واخلئ لکه چا باندې تقسیم کوي نو هغه وایي چې تاسو یې راوالئ وایي ما د هغه د لاسه نه دي اخیستې نه پڼې نه به یې څه واخلم نو محترمو عرض مې کوم مونږ هسې وو چې دیوبند سر به کب زه د باچا خان یونیورسټۍ ته بیان لاړم نو هلته مې هسې بیان کې یو ذکر وکړو نو تپوس مې وکړو ما د دنیا د ټول نه ټاپ مالدار دی وخت کې څوک دی نو ټولو سټوډنټانو وایي چې بل ګیټ څوک دی دا سافټویر والا کمپیوټر والا وی بل ګیټ نو ما ورته ویل ملالیانو خپله در سره ټکه نشته پردی پیسې شمارئ نو بار تقدیر عرض مې کو د تاسو خدمت کې چې په دغه آخره حصه کې 2 شیونه ذکر کېږي یو قیامت او بل